صفات حقیقیه هغه دي چې د کې تبدیل او تبدل ناراضي او صفات اضافیه هغه وي چې په دې کې تغییر او تبدیل راتلی شي صفات حقیقیه چې په کومو کې تغییر ناراضي د اشاعره په نسبت باندې و صفات دي د ماتوریدیو په نسبت باندې اته صفات دي حیات دے قدرت دے علم دے کلام دے سمع دا بصر دے ارادہ دا تکوین دے دا اته صفاتونه صفات حقیقیه دي په دې کې تغییر او تبدیل متکلمین نه مني بیا د تکوین د پر خپل انحاوی دا چې کوم د انواع د تکوین وی رجع کیږي تکوین ته بیا دې د پر څه انتها دی څومره چې الله مخلوقات پیدا کړي هر مخلوق نو تخلیق د زید او د عمر او د بکر احیاء د زید او د عمر او د بکر او د جاموس او د بقر همدارنګه چې څومره د الله حکمونه په دې کې چلیږي دا تمام داسې صفات دي چې د صفات اضافیه وي او د دې رجع کیږي تکوین ته صفات اضافیه کې تغییر راتلی شي او دا تغییر مستلزم نه تغییر لا په موصوف کې دا اضافي دي امور اعتباری وي د کې تبدیل راتلی شي صفات حقیقیه داسې دي چې هغه نه بدلیږي په دې کې تبدیل مستلزم وي تغییر لا په موصوف کې متکلمین دا تقسیم دې د پاره کوي چې تو صفات حقیقیه او پیژنې صفات اضافیه او پیژنې او بیا چې کوم دنیا کې تغیرات راځي ستنوي موجود شوي د الله یو صفت نن بیماری سبا مالداری بل ورځ غریبی بل ورځ مړ کېږي دا نن چې کوم د مجرد سبا ازدواج دی نن مجرد سبا ابي دا صفات بدلیږي نو چې دا بدلیږي نو تبدیل په ذات د واجب تعالی کې برز او دا خو حال نو څه کوي دا تقسیم کوي کله چې ستاسو تقسیم زده شو نو په دې وخت کې وابیان کم جاهلان دین هغه دا اعتراض کوي چې الله جل جلاله فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله د پر خستنه مونږ دي او تاسو په هغه باندې رابلې پته لګي دا الله خپل نمونه دي خپل صفاتونه دي ډېر شی دي او مشهور دینا حدیث د ترمذی کی ذکر دی او کم سل چې کم د الله نمونه دی او کم سل د الله صفاتونه دي الله وی دا غون زما صفات دي او ما رابلې نو کم از کم دومره خو شریعت کې ثابت دي او تاسو متکلمین وی دا راوستو صرف په اتو کې بن پر نور نه مني دا جاهلان دي په دې خبره نه پوهیږي چې یاره د متکلمینو مقصد څه دی کدا خبرې ته دوی ته وړاندې دی په دې پوهیږي نو ځکه به دا خبره کوي کله پوهېدل
نو قرآن مقدسه چې کوم ټکي ذکر کوي د دې نه به څوک انکار کوي چې د الله د صفاتونو نه څوک انکار وکړي، د الله د نومونو نه څوک انکار وکړي. یا چې کوم حدیث مبارکه کې ذکر دی، بخاری کې صرف تذکره ده یو کم سل، خو د هغې نمونه ذکر نشته، او په ترمذي کې ورسره ذکر هم دی. د دې نه خو څوک هم انکار نه کوي. متکلمین چې کوم تقسیم کوي هغه په دې بنیاد سره کوي چې هغه په دې صفاتو کې تغییر تبدیل راځي، اخوا ذات د واجب تعالی محل د تغییر او د تبدیل نشي. نو ځکه متکلمین داسې خبرې کوي حقیقي او اضافي، دوی په حقیقي او اضافي څه پوهېږي، نو ځکه به دا اعتراض هم کوي. نو فرمایي وهیا د دې ضمیر مرجع بیانوي دا صفات ازلیه. صفات ازلیه دي نو پته لګي دا صفات د مخلوق نه دي، صفات په خپل مخلوق نه دي او صفات د مخلوق هم نه دي، دا صفات په خپل ازلی دي او د ازلی ذات صفات دي. العلم یو په دې کې صفت د علم دی، وهي صفت ازلیه، دا صفت ازلیه ده. هي ضمیر علم تراجع د ظاهری اشکال د موافقت نشته د راجع او د مرجع په منځ کې. جواب دې نه کوي چې هي مبتدا او صفتون ولا خبر دی، او ضمیر چې دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې لحاظ د خبر اولای نو ځکه ویل شو هي صفتون، دا صفت د ازلیه. نو دا چې کوم متکلمین عقیده ده چې صفت ازلی ورته وي. د دې صفت تنکشف المعلومات، تنکشف المعلومات په دې سره انکشافات کې دي شي، وضاحت کې دي شي د معلومات خو عند تعلقها، په وخت د تعلق د دې صفت بها د دې معلومات سره انکشاف کې دي شي چې دغه صفت تعلق د معلوم سره راشي، بیا په دغه معلوم منکشف ګرځيږي. دا تعریف د علم شو. دویم اشکال دا پیدا کیږي چې العلم دا معرف دی او المعلومات دا تعریف کې تا معلوم ذکر کو، معلوم هم د علم نه راوته دی. دې ته وی اخذ د محدود په حد کې او اخذ د محدود په حد کې نه راوي. جواب نه کوي چې اولا مراد د معلوم نه صفت د علم مراد نه دی، مراد د معلوم نه زوات دي. زوات نو العلم دا معرف دی وصف دی، او کوم معلوم چې په تعریف کې ذکر کیږي المعلومات نو مراد نه زوات دي. علم څه ته ویل شي؟ عبارت د هغه صفت ازلیه نه دی چې په دې باندې انکشاف د زوات راځي، او وقت د تعلق د دغه صفت کې د دې زوات سره. دویم کله معلومات وصف د علم سره هم معتبر کی، نبی دلته مراد تنا معنا لغوی ده، په معرف کې معنا اصطلاحي ده او په تعریف کې معنا لغوی ده. العلم علم مصطلحات چې د الله صفت ده، علم مصطلحات چې د الله صفت ده ستوي صفت ازلیه ده، په دې سره انکشاف راځي دا هغه چې په کوم باندې معرفت حاصلېږي، معلوم پوهه حاصلېږي په دې باندې عند تعلقها بها. دا مختصر تعریف د علم د الله. علم د الله کې مختلف چې کوم د اقوال دي د عقلاو نه. اول د هغوی اقوال چې علم د الله ستوي، انیس د اشاعره او حضراتو باندې هغه دا صفت دی چې تا تعریف کو علم دی ته وي صفت ازلیه. دا چې کوم دی د اشاعره او د اهل حق مذهب دی، علم صفت ازلیه، صفت ازلیه دی. دویم چې کوم دی د دوی په مقابل کې اشراقیین دي. شیخ شهاب الدین اشراقی هغه علم د الله دا عبارت دی د کیفیت نورانینا، او علم عبارت دی د کیفیت نورانی او کیفیت اشراقینا، کم چې نسبت دی په ذات د واجب تعالی او د معلوم کې. شیخ شهاب الدین اشراقی هغه علم عبارت دی د کیفیت نورانینا، د دې تعبیر کې په شرق نوری سره دا نسبت دی په مابین د ذات د واجب تعالی او د معلوم کې. نو هغه دغه نسبت د ذات او د معلوم کې دی ته علم دی.
دریم چې کوم دی قول د افلاطون دی. افلاطون وی علم د الله دا عبارت دی صور قائمة بذاته تعالى. علم د الله عبارت دی عن صور قائمة بذاته تعالى. اغا صورتونه چې قائم دي د ذات د واجب تعالی سره. دا چې څومره د اشیاء شکلونه دي او څومره صورتونه دي دا د ذات د واجب تعالی سره قائم دي، دې ته علم وي. او د دې کتابونو کې تعبیر کیږي په موصول الافلاطونیه سره. موصول افلاطونیه سره افلاطون د دې چې کوم دی د دې تمامو کائناتو مثال او صورت ولوي. نو دی وی علم د الله عبارت دی عن صور قائمه بذاته تعالی. سلورم مسلک د ارسطو د ابن سینا دی. سلورم قول د ارسطو او د ابن سینا دی. هغه وی چې کوم دی علم عبارت دی عن صور مرتسمه فی ذاته تعالی. دی هم د صورونه تعبیر وی، خو افلاطون وی صور قائمه او ارسطو ابن سینا وی صور مرتسمه فی ذاته تعالی. اغه صورتونه دي چې دا مرتسم منقش دي او منتقش شوي دي په ذات د واجب تعالی کې. بیا په دې هر یو باندې اشکالات او اعتراضات شته، مواقف و غیره کې، خو مختصر ټکی دا ویو. دریم قول مو ذکر کړو د افلاطون عن صور قائمه بذاته تعالی، او څلورم قول مو ذکر کړو د ارسطو او د ابن سینا فرمای عن صور مرتسمه فی ذاته تعالی. صور دي چې مرتسم دي په ذات د واجب تعالی پورې. پنځم قول د کرامیو دی. هغوی وی دا علم چې کوم دی دا صفت حادثه دی. پنځم قول د کرامیو دی. هغوی وی صفت حادثه دی. وړاندې به لکه خبره پکې مرشي صفتونه دی فرمایي صفت حادثه دی. او شپږم قول دا د حکمو د معتزلو دی. هغوی صفت د علم نه انکار کوي، وړاندې د خبره کول هغوی صفت د علم د سره شتې نه چې کوم دی دغه یو ذات د واجب تعالی دی. پنځم قول د کرامیو هغوی صفت حادثه مني. شپږم دا په حکمو د معتزلو دی. هغوی صفت زائده مني، نه دغه یو ذات دی چې کوم دی د معلوم سره نسبت راځي جو علم دی او د مقدور سره نسبت راځي جو قدرت دی. اوم قول په دې کې ابو الحسین دی. ابو الحسین بصری. ابو الحسین بصری وی د الله علم په جزئیات باندې نشته قبل الوجود. چې کله اشیاء موجود شي نو بیا الله ته پته ولګي. نو د په خیال باندې چې څو پورې اشیاء د پر وجود نه د الله علم په نه استا بچي نشته، الله ته پته نشته، څنګه تا ته پته نشته، جو ته پته نشته. او چې کله ستا بچي و شو نو تا ته پته ولګي چې الله ته پته ولګي. نو دا داسې دی وقوفه سړی دی چې دغه خو د پاکستان سیاسي والا تکړه دي، ځکه چې سبا غلا کیږي هغه ته نه پته لګي چې سبا پلانکی ځکه غلا کیږي. د پاکستان سیاسي والا خو بیا د وقوع نه مخکې بلا خبري او دوی وی دا الله بلا خبر نه دی. نو به هر کیف دا سبي وقوفه شانتي سړی د حسین بصری نو دی وی دا جزئیات چې لا واقع نه دي. هغه په الله علم نشته. اتم قول چې کوم د فرفریوس یو صاحب د هغه په کې فرفریوس هغه وی علم عبارت دی د اتحاد د عاقل نه د معلوم سره. دا هغه نن دی وقوفه دی. فرفریوس وی علم دا عبارت دی د اتحاد د عاقل نه د معلوم سره. تو عاقل یې سسیز حاصلې نو ته هغه کې چې کوم دی متحد شي بیا وستا علم پر راځي. نه اتحاد د عاقل نه د معلوم سره د الله چې ګویا د په خیال علم دی په دې کائنات او د کائناتو کې متحد شوی دی. دا مختلف چې کوم دی خبرې په علم کې اته اقوالو د اهل حق مسلک دا دی چې علم د الله عبارت د صفت ازلیه تنکشف المعلومات. اشکال دا پیدا کیږي چې دا صفت ازلیه تعلق راغی د معلوم سره. تپوس کو دا تعلق د معلوم سره په ازل کې دی نو کاذب لازمیږي، په لا یزال کې دی لہذا تغییر لازمیږي.
دوانه شق باطل علم د الله باطل وجد ملازمه دادا تاسو وی چې دا صفت دی تنکشف المعلومات سمانا معلومات په دې سره منکشف کیږي معلوم سره تعلق راځي اوس چې هر کله تعلق د معلوم سره لري تاسو کو اصل کې تعلق دی نو ته چې لا دې جمعه ته راغلی نه وي ستا پلار نیکه پیدا نه و او په اصل کې د الله علم د دې سره متعلق کې چې فلان يدخل المسجد لکه به جمعه ته داخلي نو ته خو نه وي ستا پلار نه و جمعه دی نو دا اسم نه نو څنګه الله په علم کې دا چې يدخل المسجد دا خو دروغ دي د سره سشتي نو څنګه ویلی شي يدخل او کدا سی وای چې کله ته جمعه ته داخل شو بیا د الله علم راغلی نو اوس دا چې کوم د تغییر راغی مخکې دا علم نو اوس چې کوم د علم پیدا شو مخکې خدا علم نو اوس علم پیدا شو او چې علم پیدا شو نو دا نه دی مګر تغییر د فساد واجب دی د دې نصیحت ساده چې کوم متکلمین جواب کوي نو هغه خو ساده جواب دا کوي چې د تدریخ خبرې یو علم د الله دی یو معلوم دی او بل تعلق دی علم د الله قدیم دی او کوم چې معلوم دی نو دا حادث دی تعلق سره هم حادث دی او حدوث د معلوم او حدوث د تعلق دا مستلزم نه حدوث د علم د پاره دوی سیده ساده خبره کوي ترالی جمعه ته معلومی د الله د علم تعلق سره پیدا شو تم حادثه دا تعلق هم حادثه او په دې سره تغییر علم د واجب تعالی کې نه لزی دا تغییر پتا کې استاد په دې لپاره مثال ذکر کوو ته د استدی نه دی خو ادرګه کانه تاسو کوم استوانه تو کبن ای جانبی داستان استانه کم خواته ده چې ته دی خو ولاړ ته به چې کوم دی علی یمینی استاد زما خطر ته ده اوس مده دی وخت غونی ولې د استدی نه مو اخو واړولې بیا تاسو کو استوانه کبن ای جانب کم طرف ته ده نو ته وی جان شي ماری ګستر ته اګه مو دی خو ته راوړولې بیا تاسو کو پکم ته یعنی چې شرط ده کوم دی خواته نه وړاندې تاسو کو پکې وي غلط طرف ته نو دا ټول اقرا بدل شو ستن بدل شوی ترخه کا بوتل ولاړ تو سره بدل شو ستن خو نه بدیا ولاړ نو دا سی وی علم د الله هم د قشان دی دا کائنات او مخلوقات په دې کې تغییر تبديل لازم علم د الله قشان کې غر په خپل ځای ولاړ دی او د بازي حضرات ورای ادا د چی دغه علم چې تعلق د معلوم سره د دوه تعلق لري یو تعلق ازلی دی او بل تعلق لا یزال دی تعلق ازلی دا تعلق عام دی د الله جل جلاله چې څنګه ازل او علم ازلی او تعلق ازلی بیا دا تعلق عام دی د موجود سره د معدوم سره د ممکن سره د ممتنع د هر یو سره چې کوم د الله علم ورته دی دا تعلق ازلی دی او دا باندې بیا دا علم ازلی دی او دویم تعلق دی په لا یزال کې چې کله دا کائنات موجود شي اور کائن موجودیږي او د الله تعلق سره زی اوس دا تعلق په لا یزال کې دی دا صرف د ممکن سره دی دا صرف د ممکن سره دی واجب خو د پخوانه واجب وجود شته ممتنع خو موجودیږي نه دا صرف د ممکن سره تعلق دی او دا به حادث دی څوک نه دا تعبیر کوي والقدره بل صفات د الله قدرت چې کوم د صفات دی وهي صفات ازلیه دا صفات ازلیه دی تؤثر فی المقدورات دا اثر کې په مقدوراتو کې عند تعلقها بها ظاهری دا څه معلومیږي د دې عبارت د علامه چې د قدرت او تکوین دواړه یو حسابي قدرت او تکوین دواړه یو حسابي ځکه چې کوم دې تعریف ذکر کوي نو دا حقیقت کې تعریف د تکوین دی مؤثر په مقدوراتو کې چې مقدور وجود تر اولی دا د تکوین کار دی دا تعریف د تکوین دی او دا تعریف د قدرت لپاره ذکر کوي نو معلومیږي دا چې د قدرت او تکوین یو سیز حسابي او دا د اشعریه خیال دی ماتوریدیه سره متفق نه دي هم دې خبره کې د اختلاف روان دی هغه قدرت به حسابي تکوین به حسابي او د ماتین چې کوم د مسلک هغه د ماتوریدیو دی تکوین به او قدرت به دی
او شارح هم د متن شرح کوي دیم په هغه انداز رواني چې کوم د اشعریو خیال دی د ماتوریدیو خیال دی او کله کله بیا بعضینو کې لږ شانتي توتړی چې کوم د اشعریو ته وایي بعضینو کې داسې کې حضور عام چې کوم روان ماتوریدیو په طرز باندې وي دلته چې کوم اختلاف دی د تعریف نه معلومیږي چې دا تعریف د تکوین دی نو د تکوین او قدرت دواړه یو حساب کړه دا د ماتوریدیو خیال نه دی ماتوریدیو وایي چې کوم اشیاء دا موجودیږي دا دپاره درې مرتبې وي یو تصحیح د تکوین ده دا تصحیح د وجود ده بل ترجیح د وجود دی او بل تاثیر دی په وجود کې ممکنات چې راځي نو دغه درې مرتبې جوړي اول دا چې مصحح للوجود شي په دغه دا تصحیح صلاحیت دی چې د موجود شي دا تقاضا د قدرت وي د قادر صفت قدرت تقاضا ده چې دا مصحح للوجود ورکه نو ورکولې شي وجود د ملازمي نشته د الله قدرت شته چې کوم د مصححا قال وزوی درکې درکول شي خلا د دې قدرت چې څنګه دې درکول شته دا قدرت په عدم شته دوه تعالی سویه دي درکول اوم شي او نه درکې اوم دوه باندې قدرت شته قدرت تقاضا ده مصحح للوجود دي اوس چې دا مصحح للوجود او عدم برابر یو لچې ترجیح ورکو په دې بل باندې دا اوس د قدرت تقاضا نه ده قدرت خود تعالی سویه ده یو جانب لچې ترجیح ورکو نو دا به اراده وړي اوس به دویم صفت راشي اراده د الله نو چې کله اراده وکړه چې تعالی زوی درکو دا مرجح للوجود شي قدرت خو صحیح و چې تعالی زوی درکو نو درکولې شو خو نه درکې څنګه درکولې شو په دې قادر او په عدم قادر نو قدرت مصحح للوجود بیا چې کله اراده راشي نو اراده سره مرجح ولې پیدا شي او غختل چې را دا ملخص سره دی چې کوم د غړم یو بندزان پیدا کوم اراده وشوه نو مصحح للوجود هغه واخو ته مرجح ترجیح ملو شو چې تعالی بچی درکې خود دې په وجود ترجیح ملو شو خلا اډر نه دی راغلی اوس چې کله اډر راشي چې تعالی بچی درکې چې کده اوس په دې ټیم در کوم دلا دا اوس تکوین دی نو بیا دا چې کوم دی مؤثر للوجود اوس په وجود راځي لہذا مصحح دا قدرت وی مرجح دا اراده وی مؤثر دا به تکوین نو ماتوریدیت دریوانه په داسې انداز باندې مني د چې کوم تعریف د قدرت کو نسوي تؤثر او مؤثر په وجود کې سوي تکوین وی نو ځکه مته چې د کلام تکوین ته واړو دا مسلک د ماتوریدیو نه دی بیا علامه خبره ذکر کړی نو ته پکې به تعبیر وکړي قدرت صفت ازلیه ده تؤثر فی المقدورات مراد د اثر نه جعل الممکنات ده جعل الممکنات دا صفت ازلیه ده تجعل الممکن فی المقدورات دا ګرځي ممکن په مقدوراتو کې عند تعلقها تجعل الممکن ممکنا دا ممکن ګرځي ممکن ګرځي دا ممکن مصحح ګرځي ممکن چې ممکن ګرځي نو سمانه مصحح دا اثر نه مراد جعل الممکن دی نو صفت ازلیه تؤثر تجعل الممکن ممکنا دا ممکن ګرځي دا اوس د قدرت تقاضا ده نو ته مصحح وایي او ته ممکن وایي بیا دویم نمبر به اراده راځي او دریم نمبر به بیا وجود او تکوین راځي ایجاد د شی راځي والحیات بل صفت الله چې کوم هغه حیات ده صفت ازلیه توجب صحت العلم دا صفت ازلیه ده دا واجبې صحت ده علم عام حضرات نے تعبیر کی توجب صحت العلم بالقدرت حیات دا یو صفت ده چې د دې سره علم او قدرت دا لازمي وي دا چې کوم ده واجبی علم او قدرت علامه صرف دا ذکر گئی علم او قدرت نہ ذکر گئی اختصارا نے پرے خیرے اور عام حضرات کی ذکر گئی نو حیات صفت ازلیہ توجب صحت العلم والقدرت
د صحت ټکی او سره سیوا کو ځکه چې د علم سره کما د حیات سره کم علم حاصلیږي نو یو نفسي علم دی یو وجود د علم دی یو نفسي علم دی یو وجود د علم دی د حیات سره چې کوم علم راځي نو هغه نفسي علم دی او کوم چې وجود د علم دی دا به دلایل آخرونه معلوموي دا حیات سره چې کوم علم راځي نو نفسي علم دی او کوم چې دا غي مثال وجود دی دا په نور دلایل معلومیږي نو دې ته اشاره کوي چې د علم کما تقاضا ده مقتضا ده د حیات نه هغه صحت د علم دی فقط نو ځکه اوس ته سیوا کو صحت العلم حیات صفت ازلیه توجب صحت الواجبی صحت د علم والقوه فرمای وهي بمعنى القدرت اشاره کوي دې ته چې دا قوت دا مستقل صفت نه ده دا همدغه صفت دی چې کوم ته قدرت وي گویا دا قوت او قدرت دواړه مترادفین دي دا بل صفت ده ما قوت دی چې کوم ما قدرت هم ده د ترادف ته اشاره کوي نو فرمایي والقوه او بعضې فرمایي دا چې مترادف ذکر کوي نو دې ته اشاره کوي چې څنګه الله باندې اطلاق کیږي د صفت د قدرت چې قدیرون دارنګه الله باندې اطلاق کیږي د صفت د قوت چې قویون دا به اطلاق کیږي خو به هر کې دا بل صفت نه ده